صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا دویم ځل دی چې زه ستاسو په مخ کې په دې میدان کې د سماعتو ګډو خبرو اتفاق کی. عزیزانو افسوس دا ده چې خبرې ډېرې وي هلته یا وخت کم وي او یا زه ستړی شم نورې کولی نشم. د قوم مزاج داسې شوی دی چې هغې کې نورې خبرې ننوځي نه، ناستی اوري خو ځای پکې نه وي دغه ځای کې چې بل څه شی ورننوځي، ځکه چې یو کوزه د اوبو ډکه وي او ته پې نورې ورچې خوا به تې تویېږي هغې کې دننه نه ځي. نو خبرو د پاره د قوم مزاج خالی و ذهنی پکار چې د دې ذهن خالی وي او دومره گنجائش او ځای پکې وي چې نور څه پکې ورننوځي. عزیزانو دو خبرو در باندې درتا باس کوم په ډېر لږ وخت کې. یو باس په دې درته کوم چې ولی او بزرگ چاته وای، په دې خو به تاسو صفا پوهېږئ. ولی چاته وای او بزرگ چاته وای، او مونږ خلقو ولیان او بزرگان د چا نه جوړ کړي؟ تاسو خیال راغی؟ دا خبره به بے یری او بے خوف ہے. اگر چې دا جلسم سیدانو او پیرانو صاحبانو کړي، که یو چونډای په دوی پکې ولګیم خپه کیږي دنه، ځکه چې دین اصل د سیدانو د کور شی. ٹھیک شو؟ او شریعت تیرے گھر کی ہے، شریعت تیرے گھر کی ہے، حکومت تیرے گھر کی ہے، شریعت تیرے گھر کی ہے، حکومت تیرے گھر کی ہے، سخاوت تیرے گھر کی ہے، عدالت تیرے گھر کی ہے. شریعت د سیدانو د کور شی دی. مونږ څوکیداران او د دروازې مخ کې جارو والو والا پانګو کې هغه ورځ جلسه وه، څه 2.5 لکه خلک پکې او یو 10,000 پکې شیعګان ناست. او شیعګان خپه نه شئ، نوم م اورېدلی دی، په دې نه پوهېږئ چې دا شیعه وایي څه بلا ده، دا څه شی دی. قادیانې نوم م اورېدلی دی، په دې نه پوهېږئ چې دا قادیانې وایي څه بلا ده. دیوبندې نوم م اورېدلی، یا دغه صاحب راپاسي علماء دیوبند، استاس والله که په دې 16-15 پوهېږي چې دا دیوبند څه ته وایي. یا بریلی نوم م اورېدلی دی، په دې نه پوهېږي چې دا بریلی څه ته وایي. بس خو هغه یو سړی مړو قبر کې چې ته ملایکو تپوس کولو چې من ربک، هغه ورته ویل څه رب کې یو قب ډوډۍ به نه وي وږی یم. هغه څیزونه یې
اوس ته ماته ووایه چې دا دومره لوی امراض او دومره لویه بیماري هغه زه په 1 غنټه کې ستاسو مخکې څنګه ویلی شم؟ ځکه و یو زخم نه دی چې به جوړ شي، 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ به شم. یو زخم نه. دا دومره بې ضمیره قوم دی د پاکستان، دومره بې ضمیره چې د دوی مثال د زړې ګډې دی چې چا ورته شین بوټی د جوار وښودو هغې پسې بیا بیا نارې. تاسو لوړګیني د اوبو مطالبه د چا نه کوئ؟ چا نه کوئ؟ تاسو هغه لوړګیني نه یئ؟ هغه نه یئ چې د لندن نه میمه را روانه شي نو دلته ورته تاسو لکونه روپۍ هغې ته د متیازو په ځای لګوئ. تاسو هغه نه یئ؟ تاسو هغه نه یئ چې ګورنر په دوره راځي نو په ګډانو ورته لوپټې اچولي او صاحب لاس پې تېر کا چې خدای مبارک کړي. ته به وایې چې دا ګورنر داسې د نظام الدین اولیا خلیفه دی چې دغه داسې ورته وایي لاس پې تېر کړي چې مبارک شي. زه به مطالبه ولې کوم؟ زما چې په ښار کې کار پیښ شي او د پېښور افسر ته ټلیفون وکړم چې دا کار ته 4 غنټې کې ومکه، ته بیا د ځان تماشا وکړه. تاسو حال زه ګورم چې دا ځان ته څه وایئ نو په ګنټو به 1-2 چټاکوالې کې ته ناست دي. هو چې صاحب لای نه دی قربان یې شم. داسې دغه اپریدورونه یئ چېرته پوخ سړک یې ولیدو چې وباسو ورکو کېړی جومات ته قربان یې شم. داسې هغه یې د پاکستان د حکومت خوی دې قوم خراب کو، تاسو خراب کرو. دا زمونږ نوکران دي. وہی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. वही खुदे د خاور دیوانه مومما او ستا په کور د چراغان جوړي. ولې ته د کومې مور بچې؟ والله که دې پرېږدم. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو مطالبو خبره نشته. صفا ووایئ چې یا اوبه غواړو په لوړګي کې په هر یو کور کې، او یا یې رانه خدای راستي که د تورخم د جمرود په مزیره تېر شي. نه تېرېږي به. دره خیبر ورته ښیو. دره خیبر والا خو دې دا مو ګوري چې هلکه زمونږ ښځو په خیبر کې زه ځم ستاسو ښځو داسې کړي او منګي په سري کړي که نه کړي. شرمېدلو. تاسو پوه شئ؟ نو عرض مې دا چې زما په ملک کې زما د ملک پیداوار، نن بجلی زما د ملک پیداوار دی. په ما تا ته ګنټې بد یو په اسلام آباد باندې بند نه. ولې په ما ته ګنټې بجلی بند دي او ستا کور کې اټومیټک جنریټرې لګېدلي دي چې بجلی لاړه شي اټومیټک جنریټر شروع شي، ته به په رڼا کې ناست یې، زه به ولې په تیاره کې ناست یم؟ خو تاسو خلک نه یې. تاسو به ډېډسنې دي هر یو سړی چې سارګورې صاحب برر مخ په پېښور به روان وي. بس مازدیګر څه دنیا لوټ را لوټ کوي، بیا د شپې غوندې د ګیدړ غوندې کور ته راشي، شپه تېره کې سهار بیا وځي. نه د ملک غم دی، نه د قوم غم دی، نه د دین غم دی، نه د مذهب غم دی، نه د اسلام غم دی. تاسو پوه شوئ په خبره؟ مونږ به کم و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه.
یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو زبه څوک نن خو ستا ملک خسی شو دوه اوږې وو په پاکستان کې اوږې پېژنئ لوږې والي لوږې دوه فوجیان او ملیان او پیران ٹھیک شو فوجم تر سپیگمو ڈاک کرو ملیان علم دا د سود د زکات پیسے اور مخامخ کری ٹھیک شو او پیران و صاحبان علم د لنگر پر شکل کے درې واړه ماړه شو نو په ایمان ووایئ چې مړه خېټه جنګ کولی شي دغه شی دی چې افسر والی مونږ پې د رشوت نامه کېږي چې زه یې والم نو مونږ پې د زکات نامه کېږي او چې بزرګ یې والي په هغې باندې هدیه تحفه پیشکش دا د سود د زکات پیسې نن ستا ملک خسی کیږي لګیا دی په 200 کاله کې پیرنګي اسلام دومره نو شرمولی لکه په 10 کاله کې چې ضیاءالحق شرمولی 5 نکاتی پروګرام په دې لاره راتلم نئی روشنی سکول په دې دوکه کوئ لګیایي تاسو دوکه کېږي نئی روشنی سکول راشه ستا د ایجنسۍ دا بی او ایم ای هلکانو ګوره کلرکي ورته نه میلاویږي بابوګیرت ورته نه میلاویږي نو که نئی روشنی سکول کې سپینګیری ته په اے بی سی ډي باندې پوه کې نو په ده به څه کې ست مرله سکیم دای رایستی دی خلک در په در خاورې په سر ورپسې ګرځي جی اوه مرلې راته ویلي مالې اوه مرلې دا ټکی بټوم کړی و چې زه به روټي کپړه مکان خلقو ته ورکوم لاړو تورو خاورو ته نه یې چاله روټۍ ورکړه او نه یې روټي ورکړه او نه یې مکان ورکړه دغسې د ده ست مرله سکیم هم دی دا وقتي طور نغاري دي صاحباري او چې راځي ډب 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 د چوکیاتګار مداریان دي پیټار ایښی دی خلکو ته وایي دې پیټار کې داسې مار دی چې 200 خپې دي او 4 خولې دي او 8 غوږونه دي تاسو وایي چې دې کې به څه د دې مار د واز دی نه ما دا دارو جوړ کړي دي چې دا د هر مرض علاج دی قیمت یې صرف 15 روپۍ دارو چې په خلکو خرڅ کی چې پیټار نصر لري کې هغې کې یو دومره چمچوری غوندې دا هغه د چوکیاتګار مداریان کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام 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 او پسرونو کې د کفر بازارونه جوړ دي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبد اسلام نعرے
او په سرونو کې د کفر بازارونه جوړ دي وای دا هغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پترخ کې به بوتان نیولی او ولاړ به پیغمبر پسې پمانځو. اسلام 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 د اسلام څه شی دی؟ عزیزانو په کلاو غوږونو واورئ، د پاکستان تباہی ما ته داسې رڼا ښکاري لکه دا رڼا ورځ په کوم ملک چې د قرآن او د حدیث د محمد رسول الله غوندې قانون موجود وي او داغه ملک فیصله د پیرنګي په قانون کیږي، هغه ملک به تباہ کیږي او غر کیږي. قرآن غوندې قانون موجود او ستا د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کی، ستا د پولیټیکل قانون تر اوسه د پیرنګي قانون دی کنه تر اوسه. بیا تاسو قوم مشران د حکومت افسران پیسې فیصله د ملک پر رشوت کوي او ستا د قوم ملکان په پسه کوي. پسې کوي پسه. دا پسه څه شی دی؟ دا پسه څه دی؟ دا پسه ستا د مور په داج کې راغلی دی؟ والله که زه تاسو پرېږدم زه په پاکستان کې د ایران غوندې انقلاب غواړم، د ایران غوندې 10 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه والله که دا 8 کروڑه د سړي زامن شي. 2 کورونه ورانېږي او ورته 10,000 په 70 راوړه او 10,000 ته راوړه. 2 کلي تباه کېږي 60,000 په 70 راوړه او 60,000 په 70 راوړه. پاکستان افسران مونږ غریبان کافران کړي دي چې پر رشوت فیصلې کوي. ستا د ملک دا مشران مسلمانان دي؟ دا غټي غټي کولې چې په سر زمونږ په دره کې زه د درې اوسېدونکی زمونږ په دره کې هغه ورځ زما د ځمکې جرګه یې کړې ده او هغه ملکانو 20,000 روپۍ زما د تره د زوی نه اخیستې دي او 20,000 یې دا بل نه واخیستې. ماله لکه دا ولې وی چې استاد چې دا ونه کړو څه به خورو؟ مالزمم والله کوه درېوالو ملکانو پرېږده چې تاسو نه مې پرتګونه نه ویستي او په لوړ او په سمه مې په شرمونو نه یې شرموني. بېغیرتو تاسو خلق ولې ګرموئ؟ نورو خلقو ته بد ولې وایي؟ ولی خدا یو غل دی افسر په کرسۍ کې ناستو وی خوړه او تاسو جرګه په میدان کې په ځمکه کې ناستې غله مه خوړه. دغه غل دی چې ته مردار شي زه دې د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او صاحبه دغه غل دی زه بیا د سقاط په شکل کې خورم. ته مردار پروت خدایا وی بخ یا الله تواړه جنتونه نه وای خدایا بیړی غرق کړي د کور وران دا پلیت مردار دا پودری دا شرابی دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک تیکو خوړلو وای پودرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلی شم. وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅېږي. ورشئ جمرود او دره دا ډیپو دی لوړګي نه خبر نه ډیپو دی دا شراب خرڅونکې پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای به بخیر ماښام
زه چې لاړ شم درې ته دعا وکړي چې خدای به ورته دعا وکړي چې یا الله په څلور بولي کې قبر د لړمانو تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستا اسقاط ما په زندګۍ کې اسقاطونه او زکاتونه د چا نه دي اخیستي په زندګۍ کې مزدوري مې کړې ده تجارت میں کڑے محنت میں کڑے ترننا پورے کوم توکڑی برید گرزم واللہ قید زیاولک داغا بورے خز پروام لرو محنت کو زچ خپل روٹے خورم ستا څه پروا کو ستا د خیبر یو څو مالدار دي ما ته وی جی مونږ له په نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه د روټه تمدار دی نه د جامو دی نه د پیسو دی نه د صادر دی نه زتا لولی برازه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وی زه ویاو ورته نل پترخ کې می جانال پلاس کې می جام دے نل پترخ کے میں جانال پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ دا زمانے زما غلام دے اورنگزیب بادشاہ زد محمد رسول اللہ تصویر پترخ کے گرزوم پزڑ کے گرزوم او دا میو جام پلاس کے گرزوم اورنگزیبا واللہ زتا خپل غلام گنما نو غلام چریم گویا کہ قربان آقا غلام تا نرازی تا زما غلامی زبا والی تا ترازی نو عزیزانو عرض میں داو چی غگونا کلاو کئی غگونا کلاو کئی ننستا پا ملکے سمرا فتنے او فساد چه مونگا خلقو پا دے قوم کے دے دین پا ناما چولے دے دمرا فساد او فتنے پا مخدس مکا بلزے کی نشتے مونگا چولے تاسو قوم مونگم دے دین پرنگ کے دوکا کو مونگا ستادا عقیدہ دا چکا دی بجلی گر مولالا میں تصور نکڑا نو جوړ زغر کېږي دا څه وایي کوي چې قربان دې شمه داونه به مې نو دلته یو بزرګ مونږ زره ناستو نو یو دریوال دا تیراواله پریدی را هغه 15 روپۍ ورکړي چې قربان دې شم صاحب داونه به مې نو بس یا الله دا کامیاب کا خدای دا کامیاب و چې هغه پریدی لاړو لاس مې ولا تاو کو 15 روپۍ مې ته واغست ماته ما خدای دې خونه ورانه که ماته وي ما پریدم دی نه بعد 3 روپو مټیای راغوښته او 2 روپو چای مال عزیز زما او پیسې تاله درکې دا خدای دا پریدي ورکه ما مونږ له خو انام رانه کړ کلاو غوږونه کوي کلاو د دین پرنګ نن خلق وی چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني ٹھیک ده د دیوبند علما اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني په کلاو غوږونو بیا واورئ کم عالم چی اولیاء نمانی بزرگان نمانی کرامت دا اولیاء نمانی اغا عالم مسلمانم ندے خبر اخلاص شو اس کدا سی چوک بیار آگئے دادا دا طوائر القادری خبر اوکڑا طوائر القادری مادری نشتا دا سوچا سمجھا سکیم دے دا ضیاء الحق دا دا پیرنگیانو شاگرد دے پیرنگی اصول داو
چې قوم جنگوا او حکومت کوا. دا د پیرنګي اصول چې قوم جنگوا او حکومت کوا. ضیاء الحق شیعه سنی فساد، دیوبندی بریلی فساد، دا ضیاء الحق قصدن جوړ کړی دی چې دا قوم او ملیان او پیران سرنختی وي چې ماته مخه نه. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندي اولیاء مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه د ځمکې په سر به د اشرف علي عمره ولی پیدا نشي. د هغه یو کرامت درته وایم، د پیرانو روټي خلاص ملیان پیدا کړي. روټي خلاص کنه جی. ناغي راپاسې چې رونو کرامت دا د رحمتونو ډېرې دا پلانې ماښام کرامت. زه درته کرامت خو اول تاسو پیژنئ نه، معجزه پیژنئ نه، بیا معجزه او کرامت کې فرق پیژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته وایي. راشئ کنه تاسو دا د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جوخت شي. لوی عالم ستاسو په دې جماعت کې خطیب او امام دی، لوی عالم. خدای بندگانو که بل وخت وزګار نه یې، د شپې خو وزګار یې. دا فرقونه خو ته زده کوي کنه چې معجزه څه ته وایي، پیغمبر څه ته وایي، رسول څه ته وایي، نبی څه ته وایي، کتاب څه ته وایي، قرآن څه ته وایي، بیا قرآن ته قرآن ولې وایي. دا فرق درځي. خو سړی راپاسې دا سپین پټکی صاحب پټېدار دغسې لکه دا راکه دا اوس پټکی دی، یعنې ده به پې څومره خواري کړې، پټه یې اول جوړه کړې ده، بیا استري کړې ده، بیا داسې غوړ هلکه دا څه په غم اخته یې چې ته پټه دې جوړه کړې ده چې دغه ښکارم. ما ته چاوې دا رومال مال خو بس بې تکلیفه شی دی، دغسې یې راتاو که سر نه، که مونځ وخت راغی مسله ده ویې غوړوه، که مخ لاستی وینځل وچې کپې که نه جي. پټکې دې خوا وګورئ. کرامت درته ووایم د دیوبندي علما مولانا اشرف علي لیکلي دي چې یو بزرګ لبل سړی راغی، ورته یې وویل چې د قبر حال به څنګه راته معلومیږي چې قبر کې لاندې څه کیږي. بزرګ ورته وویلې چې بچیا که څو ورځې پس زه مړ شوم نو په قبر کې لاندې په لحد کې ما سره قلم او کاغذ کېده. څه شی سره کېده؟ او 3 ورځې پس بیا راشه نو چې په ما لاندې څه تیر شوي وي به مې په کاغذ لیکلي او په 3 ورځ د قبر د پاسه به زما کاغذ پروت. کرامت خرق العادت ته وایي. د ولی نه خلاف عادت یو کار صادرېدل دې ته کرامت وایي. بزرګ چې مړ شو دې سړي ورسره قلم او کاغذ په قبر کې کېښود. په 3 ورځ چې ورغی نو ورته یې لیکلي د لاندې نه چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه. ذوقي معنا سکلو سره تعلق لري، سکلو سره. که زه اوس تاسو ته ووایم چې خوږ شی څه ته وایي، تاسو تپوس وکئ خوږ څه ته وایي، زه وایم خوږ شی د ګوړې غوندې شی، د چینو غوندې. تاسو عمر کې ګوړه او چینی چېرته خوړلی نه نو تاسو به وایئ چې ګوړه او چینی څنګه مونږ خو والله که خوږ شی پېژنو. نو که زه ټوله ورځ تقریر کوم په خوږ شي نو تاسو به پې پوه شئ. او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه او درته مې وایي چې خوږ شی دې ته وایي بیا خو به پې پوه شئ.
اغلی کلیو چې بچیا د قبر معاملہ ذوقی و ما وسکلا او تر روانه قبر ته تبه مسکی کزی هر څومره بیان درته وکم نو په بیان بستا په سمجھ کې را نشي ذوقی معاملہ وا په قبر کې چې ما سره څه وشو ما وسکلا او تبه راشه پسترګو بیا وګور اوس نصیحت میں درته داده چې جناب محمد رسول الله چې د قبر متعلق په حدیث کې څه لیکلي دي پاغه شپاړسنه یقین لرا والله چې ما سره او مغه مې ملاو شو چې کومه معاملہ په حدیث کې ما لیدلې وا زما په خبره پوهیږي دې ته وایي کرامت بعد الموت دا د دیوبندیانو ایمان دی او دیوبندیانو عقیده ده زما په خبره پوهیږي دوی بیا څه روټي خلاص را پیدا کړي هغه روټي خلاص چې هغه ورځې په جمرود کې تقریر کړی دی او وی چې دا دیوبندیان چې دي دا کرامت او بزرګي نه مني دا کافر دي هغه نه تپوسو کوي چې بل ورځ په 400 کې ضیاء الحق راغلی او 15 لک روپۍ ته تا په کمې خوشحالۍ کې واغې ما په خبره هغه د مردان ماما چې راغلی او په جمرود کې تاسو غوندې قمقل دوکه کول هغه ته وایا چې د نثار خان وزیر په ځای کې ضیاء الحق له چې ته ورغلی وې 15 لک روپۍ دې په کمې خوشحالۍ کې واغې او بیا دې ضیاء الحق ته ووې چې دا منشیان مونږ پسې مه ګرځوه چې زمونږ جانچ پړتال کوي مونږ ورته منشیان نشو ساتلی په خپله بیا خرچ کوو مطلب یې دا وه چې حساب رانه بیا مه غواړه الغټو من الغټې ولو کانه پیشو سرې دیوبندیان کرامت نه مني او دیوبندیان بزرگان نه مني دا د دیوبندیانو عقیده ده واوره د دیوبندیانو عقیده درته ووایم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې مونږ او تاسو څه وایو پیرانې پیر صاحب دی لګیاو تقریر کول واضح کول پیران دی ته وایي صاحبزاده ویلې چې خلک وایي چې پیران بازار له څنګه راځي پیران به بازار له نه راځي والکه نه برازي یعنی پیر ته وایي چې همیشه به زه به درځم استاده خپې مې به سپوم را سپوم ته به نه راځي بازار نه پیران به شراب خانو ته ننوځي پیران به د جوارۍ پړونو ته ورننوځي پیران به د پوډرو بټو ته ورننوځي او ورته به تقریر کوي خپله غاړه به ازادوي جناب محمد رسول الله نه دا پیران لوی دي جناب محمد رسول الله با در په کافرانو پسې د کافرو په کوڅه کې ګرځېدلو کنا ګرځېدو به په جنگ بدر کې په خپله ولاړو او د غشو بارانو په جنگ احد کې د اسلام د پاره خپل غاښونه مات کړي او کنا په غزوه خندق کې ګنتی را خسته وا او اعلان شوه چې په مدینه حمله کیږي نو جناب محمد رسول الله د صحابه سره ګنتی را خسته وا په خپل مورچه کنلې روټای لوا د درې ورځو نهرو صحابه د لوګي نه په خېټي پورې کانی تړلیو جناب محمد رسول الله ته نندره مورز د خېټي پورې کانی تړلیو ګورا پیغمبر ورته لمنو چتا کړه نو هغه دوه کانی خېټي پورې تړلیو صحابه ته وې چې تاسو څه خیال دی چې ګینه پیغمبر روټه خوړلې دا تاسو وګیئ تاسو د درې مورز نه هریئ او په خدای قسم زه څو ورځې وشوې چې وګیم څو ورځې وشو
بازارونو ته به راځي، په دکانونو به ګرځي. تبلیغ والا نن خلق د تبلیغیانو متعلق وای چې دا د امریکای ایجنټان دي، وای داسې تبلیغ والا د امریکای ایجنټان دي، دوی له امریکای نه پیسې راځي. د امریکای نه پیسې خو ماما چې تا ته راځي اچھا ټول پاکستان ته پته ده چاله راځي. د امریکای پیسې خو د پاکستان حکومت ته راځي چې په کابلیانو راووريږي نو په مونږ راوسسيږي. تبلیغ واوري زما دې د خدای په ذات قسم وي که په مخ د ځمکه دی وخت کې د 1,40,000 پیغمبرانو میشن کا ادا کئی اگر صرف تبلیغی جماعت تے اور صرف تبلیغی جماعت ایمان پیدا کئی دین دا اغا چاورا دا اغا چا زنن ستالوار کی طرح غلیم واللہ کستا روٹائے اخرم کده دے صاحبزادہ صاحب روٹائے میں اخوڑا دا بیا زما دین بیانول نشو خیٹی پس راغلے ہو ستا پا پیسو بز موٹر کے پا تیلو نرازم زما خبر پوئے گئی کہ تا ما تا تیل واچول بیا زما دین نشو یا ما ستا روٹائے اخوڑا نا تبلیغ والا روٹائے خپلا خوری بستر خپلا گرزئی لوخی خپل گرزئی پزمکا ستا پا جماعت کے پراتی او ویچ چرونو جماعت تراشی چی دا دین یو چو خبر درتوی کبل چوی بل چی ویلی پیمانی وی بیا دا دین خبر کروڑونا و ربونا کربونا مسلمانان را جمع کئی د مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دخپو دخاورنا قربان شاہ. عزیزانو یو سلش پہ تکال عمر د مولانا عبدالمعبودو ابل کال وفات شو. ابل کال زور غلیم د مرگ نه یو 2 سلور میاشتے مخ ماتی د مولانا الیاس تپو سکڑو ماتے وی بچیا پختنے مکوا داغا خبر زمازوی ٹیپ کڑی دی ما سرا وسم کیسٹ شتا ویل بچیا پختنے مکوا مولانا الیاس علم خو پریگ دا تقوی داوا چیو طالب پا مسواک دا سی پا پوزوالی پا سبق نپید نما خام ورغی دا طالب نے معافی غختا او سبالا مالا راغی چی تمرا سر لار شاہ چی پاغا طالب جرگاو کو کد قیامت پورزے دا دا مسواک دا گزار تا پوس راناو شنو چا جواب بکاو ما دا دا مولانا الیاس تقواوا تانا لوارگے تباشو لوارگے ورشا تبلیغ والا چی کم کار پروس کی کرے دے پروس کی عقل بدی او خوزی پا کم رنگی چی روسیان مسلمانان کری کرے دے چا کم رنگ تبلیغ چی پا چین کی کرے دے دا چین یو وفد راغلے ہو چین دارالخلافہ پیکنگ دے پیکنگ یو عالمو پکے ما تو عربی کی وئی چی فضحب معیا الى السوق انا اشتر المرقات ما سر بازار تلار شه مرقات علما تاسو العربی درزی قربان دش قربان دا قربان مربان مونگ تو ہوئی مونگ کو زخره تلاس نه دی وڑی قربان دش اگر ورځ یو سړی راته چرته مونږ علاقه کې چرسی پیر دی ویل دا ټول برکت د دې پیر دی هغه قرآن سترګې په 400 سری ما ته وی سوچا سید د سترګې سری
مال بیخ دیوزا خو 400 باندې سری شي. ویل دا ټول د برکت دی چې زه روټۍ خورم. دا ما وې زمونږ د صوبې دا گورنر صاحب چې دی خو د هیچا مریدم نه دی او د ټول صوبه سره گورنر لګېدلی دی، نو د سره د چا برکت په دې ځمکه د خدای تقسیم دی که بنده چاله څه ورکوي؟ بنده ورکولی شي؟ چې ما ستا دغه ته جیب نیولی نو زه به تاله څه درکړم؟ خوار نه که سر دی در پورې که کاڼي در پورې تړي دي. عقل وکړئ، سوچ وکړئ. ملک درنه تباه شو، عقیدې هم تباه کېږي لګیا دی. د خېټو د خپل مفاد دپاره نن مونږ خلق تاسو غلط استعمالو لګیا. ما 14 کاله طالبګیري کړې ده، 14 کاله او 19 کاله د بنوري صاحب په مدرسه کې استاد پاتې شوی. 19 کاله څه چې زما د نظر نه وتی دي ستاسو دوا د الف غوندې راته یاد دي. د الف موږ نه پوهېږو. ما دا 14 کاله طالبګیري او 19 کاله مدرسي دې دپاره کړې ده چې زما آخرت خراب شي. زما په خبره پوهېږي؟ اصلي دین قرآن او حدیث دی. چین خلیفہ امام مولانا ما ته وایي چې ما سره لاړ شه بازار ته مرقات د مشکات په پیکینګ کې. ما ته وایي نعم اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ. چې د درس نه اوزګار شم نو بیا په تبلیغ کې مشغول شم. 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي، 10,000 چینیان. نن مونږ نه 10,000 خپل قوم تباه شو، کلیم تباه شو، علاقم تباه شو. نن د پوډرو په بزنس ستا د قوم بچی تباه شو. د مولیانو زامنو شکل شروع کړي دي، د پیرانو زامنو شکل شروع کړي دي، د میاګانو زامنو شکل شروع کړي دي. وای په ایمان دا دروغ دي؟ ان شاء الله د پوډرو په دولت خو بلډینګونه او قلاګانې جوړه. ستا قبر با د اور تنوري او ستا بچی با دا بلډینګونه لیلامای او پوډر به پیاخلی او هغه به پسکی بیا. ته چې بل چاله کویا کنه ته امریکای مونږ امریکای للیګو، مونږ امریکای للیګو، مونږ برتانیې للیګو، عربو للیګو، مکې لسی، عرب ممالک لسی. سړی نیولی شي؟ ما ته پته نه ده. زه بجلیګر مولا داسې نادان نه، ما ته د پاکستان د ډبرو هغه رګونه معلوم دي. پاکستان حکومت ته مې وی چې تا ته پته نه ده چې ستا پوډر تمام پی ای اے افسران چې دي دې پوډریانو سره ملاو دي او ستا ټول افسران پکې شریک دي او بار ملک دي. ذکر نه دلته مونږ لرا چې پړانګ ځان نه جوړ کې بختربند گاډي راوړي چې الو بټل رانه بټ ناملې شم دا بونډي سونډي مرا پیدا کړی دي صاحب. چا سپېګمې نشته د چا چې غوږ بونډې ده بچیا تا پته خو موږ چې دا وړي څو په خپل خو امریکای ته تللی شي، په خره تللی شي، خو ستا جازونه وړي او ستا جازونو کې ستا افسران ور سره ملاوي. ٹھیک ہے خیر. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقریر کول او تقریر کې یو سړی را پاسې چې صاحب تا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پیغمبر په یو شپه کې د اسمانونو سیر کړی دی او خدای سره ملاقات شوی دی. او دا هغه دا زما عقل نه مني. پیرانی پیر صاحب ورته وایي چې بچی ستا عقل نه مني، قرآن ویلی دی ځه کور ته لاړ. ښځې ورته ویل ولې راغلې؟ وی پیرانی پیر صاحب داسې بې عقله خبره وکړه چې زما عقل نه مني. په یو شپه کې دا دومره لوی مزل په دې جسم عنصري سره رسول الله څنګه اسمان ته لاړ؟ دا زما عقل نه مني. ښځې ورته ویل ښه ده زه علاجي کومه. علاجي پېژنې؟ تار چې پې تاوی کوم
سرخه زال اجي کومه دا منګي والا لګي وبر اوړه منګي اغسته دې سین تتلې دې ګرمي وا منګي یې خدا خیال کړي چاول غلام با بیا به وبيوسي جامې د منګي د پاسه یې خېدي او چې سین ته ټوپ کړي اسلام بي سید ولا چې یو غلچ ور کړي دې هغه غاړه غرزولې چې هغه غاړه غرزولې دې الته یو دوبي جامې وینځلې دا سړی چې ځان ته ګوري خزا شوی دی ایسی نشتا خزا دی ادوبي چې کته میمیگان دیو بیڑا اگر کشدا خو خزا ادوبي زر صادر راوړې دی او په د پاسه چولې دی او چې خزا سین راو غرزول اوس دې د شرم دا وایم نه چې ز سړی او ما تاسو خیال راغی دوبي غریبم خزا نوا صاحبزاده محمد عمر د شپې راوسته دی غوټي په نکاح تړلې چې نکاح تړلې دی مړه 12 کال پکې تیر شوی دي او هر کال یو زوی راوړي کال پس به زوی کېدو 12 کال پس دا بیا سین لو بو تراغله خزاوه خیال کړی چې لګولم به وشو چې جامې وستې دی او سین ته کوزه شوی دا نور خزم ور سره دی له بیا سین غړچ ور کړي چې بیا غړچ ور کړي دي چې د سین ناغه غاړه وته دې څو وخت کې غاړه ته چې ځان ته ګوري سړی دی چې سړی دی چې ګوري هغه منګم پروت ته د چی خو او هغه جامې د په د پاسه پرتی وي زری هغه جامې اغوستې دي او منګه ډکړې دي چې دا خوب می کتو کڅ چل کور ته چراغ خزه لا لګیا دا مغه سي علاجی کوي میړه ته وای چې دومره زرانی د ورتل کور دی وران شه زما خو په بچو راوړم پیړه غر کښو ته وای چې دومره زرانی ما خو 12 بچی راوړم خزه ورتل په خدای به دي قسمی سړیا چې تتلې ما دا پاغونده شروع کړي ولا دا اخلاص هم نه چې تراغله د منګي خېده جمعات له منډه کړي چې جمعات له منډه کړي دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ولار دے تقریر امغه سي د جمعه ورځ دا امغه ټیم دی او سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام د دلرن आवाज کو چې یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے حضرت په خدای مې دې قسمی چې ترشتیا وې الله دسترګو پرب کې جناب محمد رسول الله اسمانونو تمبوت لشي او بیا امراوستش راوي غختو چې تخوستلې وي وې دي چې نه منم دا اوس چل وې صاحب اوس نو 12 کال دا چل را سره زما عزیزانو علماء دیوبند د دې کرامتم قائل دي زما په خبره پوهیږي علماء دیوبند اولیاء نه مني دیوبند ته تلم ابل کال یو دکاندار نه مې دارو مال اغست هغه ما ته ول کم ځای راغلی خیر پاکستان نه کینولم چې مې اوس کله ما ته وی چې आपने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देखा था मावरतेल जी देखा नहीं मैंने उनका ब्यात किया मैं उनका मुरीद नस्तरगो की खैराग ले वेजद मौलाना खास खादिम जमाद प खुदाए कसमी च मौलाना हुसैन अहमद मदनी पयाउशपा प तकरीरनु कोलो प लस जाय की लीदले शे پمغه وخت او پمغه ټیم دا د علماء دیوبند عقیده ده زکه چې په خپل اولیاء او بزرگان دا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله تعالی وتبارک کاش چې تاسو لیدلې زما د لیدو او زما د سترګو خبره ز هغه سره بزرگم گنم ولیم گنم د خپل خاورې پسترګو کې مچوم چې دې ته ټینګ شي
دا ګوتې داسې کوي لږ ټول داسې وکړي ټولو کې ول کنه چې دې ته ټینګېده ډېر ګران کار ډېر ګران او بیا چې لږه غټه ګوتې وي دا ډېر ګران د افریقې سیټان راغلي غرغشتو مولانا هغه سړی و چې حدیث به لولول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه شوه نو د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې وې چې مولانا دا حدیث داسې دی کوم حدیث کې به چې د ورځې اشتباه شو د افریقې سیټان راغلي هغه زمانہ کې زه بجلیګر کې وم ماښام مونځ یې وکړو ما ته رانږدې شو چې حضرت اگر کچھ اجازت ہو تم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مال فرمائیں ویل ہم افریقہ سے آئے ہیں یہاں ایک گاؤں ہے غرگشتی نام اس میں ایک مولانا ہے نصیر الدین ان سے ملنا ہے معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں ویل ہمیں خواب میں کہا گیا ہے کہ جاؤ مولانا سے ملاقات کرو خوب کې راته ویلي شوي وو چې مولانا سره ملاقات وکړي وی ته به را سره لاړ نه شې مال زه به در سره سهار لاړ شم سهار موټر وکړو لاره باندې روانو چې اټک ته ورسېدو نو ما ورته ویل چې دلته به روټۍ وخورو هغه خو کلی دی بیا به روټۍ موټۍ نه ویل یہاں کیا ہوتا ہے مال مچھلی کبان پخی ویل وہاں کیا ہوتا ہے مال وہ تو گاؤں ہے لسی ہوگی یا جوار کی روٹی ما تو وہی کتہ کبان خورے اخرا ہم تو وہاں لسی کھائیں حضرت کے ہاں جوار کی روٹی اور لسی کھائیں مام تو شرما نہ خوڑا لاڑو مولانا سے تچورا سیدو ماسپخین بوس تیار منزو شو ال روٹے مجی روٹے خم نہ خوڑا مولانا کور تلاړو د تنوري درې روټۍ راوړې او ورسره د شملو جګ راوړ شملې تروي جګ شملو سرم روټۍ وخوړ ما ته لو خرستا خو میانو تړ کې د خو دې نه خوړ ما ته وي او دا د تچاویلی روټم جو خوړه دعا کې دا د افریقې سیټانو د عزیزانو د 28 کالو خبره ده دا زه چې درته کوم 50,000 روپۍ راوېستې مولانا ته وی چې دا هدیه ده مولانا ورته وی چې بچیا داس چل لے چې دا تاسو چې کومه روټۍ وخوړه دا وړم مونږه پرون چانه قرض اغستی او دا شملې زمونږ یو غوا د هغه لنګه ده نو شملې هم د هغې نه کړې وړم مونږ کره نشته نن بېګالم درک نه لري خو دا پیسې زه نه اخلم سیټانو ورته ویل چې ولې نه اخلې اوس 50,000 روپۍ او چې بېګا وړم در کره نو قرض دې اغستي او تالی در کوم په ایمان یې ووایه چې اوار به په ګډېدو نه شي مولانا وی چې ځنه ډېر ور پورې ونښته حضرت تحفہ دا ہدیہ دا مولانا وی دور کرو اب ہمارے نزدیک سے ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ اس پیسے سترگو نہ مل رہے ما ورتل جی ولی اغی دمرا اصرار کئی ما تیویلی ملائی ما جی طالب غندے خوئی ویلی قرآن کے حضرت علیو بی بی فاطمی چدرے ورزی روجنی ولی وا نظر من لیو بیا درې ورځې روژه نیولې وه درې ورځې ماښام به درې واړه ورځې به چا آواز وکړو چې 2 کسه غریب یو 3 غریب یو یو غریب یو دی به چې ماښامې ځان له تیار کړی هغه به هغه له ورکړو خپله بیا نهاره شپه تېره حضرت علی او بی بی فاطمه 3 شپې او 3 ورځې روژې مو نیوې او 3 واړه شپې نهار هم تېره کې خو بل به آواز وکړو چې زه زیات وګیم نو خپله به هغه له ورکړه و به کې ماما ته خو راشه که نه ما ته وایه چې جومات زمونږ جماعت کې یو امام و هغه
چترالی و نو زناستم ور سره نو د جمعې شپه وه دا دغه ډېرې راغلې وې دا لاس ماس چې پې تاسو چتوئ که نه اله وی اله خو وی دعا زر وکړه دا د مړو اروا په دې دغه ناسته ده بنای ناسته ده اله دعا هلکه خدای دې سټه وباسه د مړي اروا خو دوه ځایونه دي یا علیین دی یا سجین دی یا جهنم کې ځای دی هغه له تلي به او یا جنت کې ځای دی هغې له به تلي نو ستا بنیرې له اروا بیا کوم ځای نه راله اله ویله مولیانو ته مې خار کې ما دا پنجپیریان نه دي پنجپیریان دا پنجپیریان چې دي داسې خسکي غوندې دي بې وخته بانګونه وایي تاسو پوهېږئ دوی ته مې ویل چې خدای م خوار که یو خو بې وخته ټق ټق مه کوئ نحو میر دې نه ویلي تم راشې ځان نه چې دی لوی قلقلا خان جوړ کړي دویمه دا چې دا پادیره کې بېخوځه ډېر نیغ نیغ ځکه مه کېږئ چې دا مړي هسې خدای نه بخي نو د دې ژوندو کار ولې خرابوئ خامخا د چا خوار غریب جیب ته خو پکې څه لاړ شي که نه مړي لاړه خدای پر د ثوابه یو لیونی راغلی ما ته ویل چې بجلیګر مولا ته مالا او زه یم ویله لوی لوی چغې چې وهې ته مال زه یم ویل ته او بیړه یې غرقه شو او هم ډېر غټ زما په دوه عمره مالوس مې که د مرۍ ونیوم خو سا به مې مه باسي ویل واوره بجلیګر مولا که بیا مې دې ټغ واورېدو نو مرۍ دې ماتوم ما ته اوس په دکان کې وایي مال ولې ویلې جنت مې ټوکړې ټوکړې کو او مې غورځول جنتونه نشته اډو شته نه دا د ګډې زامن به ویلې جنت ته ځي او په دوزخ کې مې ویل ښه سیخوالی دی او تازه کړی مې دی او دا خلک تیاروه او رالیږی که دې نه پس دې ویل د جنت نوم ما ستا په تقریر کې واورېدو او ویل ته ما ژوندی پرېښوي نو ویل دا ګیره به نه مال خجي معافي غواړم ویل پوه شه مال بس پوه یم یا الله خلاصوي څه په غضب واړې نو عزیزانو جنتونه ټوکې نه دي مخول نه دی په دې منځونو او جنتونه جواری پړ دیم چلیږي او منځونه هم کې د پوډر او بټای دیم چلیږي او منځونه هم کې د شراب دکان دیم دی او منځونه هم کوي او ان نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نے کی تی روزہ کی کروے پدغه پیسو بیت الله لم تلے پارام کې جنتونه نشته سړی په آوازو کې په قبر باندې صاحب زمونږ یو یار دی اجي ګلی شاه چې زما په دې ټوله ایجنسۍ کې رښتیار ته هم چې ډېر خوښ دی بس یو چغه حق وایي که څوک یې مني که نه مني دی په آوازو کې چې ټول وایو ششم خلو چې ښه سړی تاسو وایي چې ښه سړی ښه مني شته ښه مونږ غرق یو غرق په خدای قسم چې بیړۍ م تباه بیړه یم تباه که بیړه پارکول غواړئ دین له وخت ورکوي او اوزګار وخت په دې تبلیغ کې ولګوئ اوزګار وخت د دنیا روزګار هم کوه او دغې کې ګوره تبلیغ نه ښه شی دنیا کې دا مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو غرغشتو مولانا ویل حضرت علی او فاطمه روجنی ولی وا او روټه بیا غریبانو لا ورکړه نو قرآن راغی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ورته وی غریبانو روټه هم در باندې د الله د پاره وخوړه نه بدل غواړم او نه شکریه غواړم ویل که دا پیسې مې واغستې نو د قرآن په دې آیات به مې عمل را نشي ځکه چې ما په تاسو روټۍ وخوړه والله العظیم چې هغه سیټانو پیسې واپس راوړه او مولانا وانه مالجی وایلی تی مال یې راکړه ما ته وی په لاره وشو کوه بچیه خو ما نه زر وباسه داسې وبکې څوک داسې نو زما عزیزانو
وخت ډیر باریک او نازک اورم په سر ولاړ پرون ستا په لوړګي اشخیلو کې چې کومې زنانه او بچی مړه دي الله دې وبخي او پاسماندګانو ته دې خدای پاک صبر ورکړي ستا په دې کیمپ چې کوم بم راغورځېدلی و د شپې ټوله شپه امبولنس چلېدې بله خبره ده چې دې خلکو حل نه ویلو مونږ ته خو پته وه چې په سی ایم ایچ فوجي اسپتال کې څومره خلق پکې کباب شوي وو او هلته پراته اور دې په سر ولاړ دی نن هم ستا په ملک کې داسې خلق شته چې د دې اور حمایت کوي که نه کوي داسې خلق شته چې هغه د روس حمایت کوي او دا تقاضا ده چې دې ملک تم خدای روس راولي دا شوق دی انشاءالله دا پلیت او رزیل با خدای په خپلو عزایمو کې د کامیابی خدای به روس هم تباه کوي او د افغانستان مسلمانان با الله باعزت طور خپلو خټو ته بوزي دا زما ایمان دی عزیزانو زه کله په ښار کې پاکستانیانو ته وایم چې دا د دې کابلیانو د دې شډلو او دا لوی لوی سرونه او ببري ګیرې دا هغه ببري ګیرې دي چې نن په خوست کې د روس بیړه تباه کړه داسې راټینګ کړی دی چې روس د ځان په علاج نه پوهېږي چې دا رزیل په کومه لاره وتښتي تاسو خیال راغی نن ته ځان ته کمیونسټ وایې په پېښور کې کروڑپتیان دي هغې وایي مونږ کمیونسټ یو مال کمیونسټ یې ویلی او مال شرمېدلیا پوست پرې کړیا بې غیرته اول کور لوټ کا خپل مال لوټ کا بیا د کمیونسټۍ نوم والا په روس کې سړی خر دی او ښځه خره ده میړی خپل بار وړي او روټۍ خوري او ښځه خپل بار وړي او روټۍ خوري دا د روس حکومت دی دی که نه دی دا د چین حکومت دی کمیونسټۍ نوم به په پاکستان کې چې چا واغستو یا په دې جلسه کې واغستو راوی نیسئ او د چرګوړي غوندې دا سټ تاو کوي او په کور ټول قوم وروخیږي کور جومات کوي کور جومات کوي ځمکې تی ونیسئ تاسو خیال راغی دکان لوټ کوي ورته وایي اوس کمیونسټ زما په دې خبرو پوهېږي ته د کروڑپتي او خړې جامې زه خو کمیونسټ یم ستا په مور اوس مې خولې نه نور څه وځي کمیونسټ خو دا ملک دله دی او ملک د اوس دی او بېغیرته حکومت دی زما لاس کې حکومتي ما نه به ته د کمیونسټۍ نوم والې په دې خپو کې به دې پړي واچوم او سپو ته به دې راکړم ته به په دې ملک کې زه به د ملک سربراه یم او ته به د ما نه دلته د بریلیت نوم والې زه به تا تیکې کم او تیکې به دې سپو ته واچوم بریلیان هغه خلک وو چې پیرنګیانو را پیدا کړي د دیوبند والو دپاره نن هندوستان او پاکستان که د ازادۍ نوم علي دا د دیوبند برکت ته به ما نه بل نوم والي قادیانۍ به ما نه د قادیانیتوب نوم والي د دوی نه به زه ښځې والم او طالبانو ته به یې په نکاح کړم خو قوم خره ده قوم خره ده نو د خرې میړه سنډا نشي کېدی یا د خرې میړه اس نشي کېدی د خرې میړه م خري او دا زما خبره نه ده کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څنګه یی دغسې به در باندې حکومت راځي صاحبزاده صاحب وویل دلته څوک به یي ګردوایانې وی بار خرڅوي راشئ پېښور کې وګورئ لیډي ریډینګ اسپتال کې وګورئ د کروڑونو روپو مال بار ملکونه د خدای په نامه راولیږي د کروڑونو روپو مال په دې اسپتالونو کې دا خلک خرڅ کی او غریب لا ډسپوزیبل سرنج نه چې ستن کې
دا خو زه یو سره داسې کوم، یو سره یو ډاکټر رانیسم او ځوړندوم، په سره کې ځوړندوم، ورسره بورډ لګوم چې دا هغه دی چې په هسپتال کې هسې سړی نه کتو پیسو باندې په کور کې وکتو، سرلاندې او خپې پاس او غل متیاز یې په دې سپېږمو کې راوبېږي. ته وګوره چې ما نه بل څوک ورانې وکړي. خو مونږ خو خري او خرم میړه دی. تاسو دغه قوم نه د کولو ته مو ګوره، د پټکو ته مو ګوره، د ګیرو ته مو ګوره، د ګومنځو ته مو ګوره، او د تحصیلدار صاحب قربان دی شم، ته د مو مور پلار یې. که تحصیلدار زما مور شي خو د پلار ښځه مې شوه ډېره ښه خبره. پلار مې ولې دی؟ دا مونږ تحصیلدار پلار دی. هی خدای بیخ په دا پټکو وباسه، ورک شئ کوس کوي پټکي، چیرړې په سر وتړئ، قوم او ملکم په شرمونو وشرموه، ملکم تباه کړ، د ملک بیړه م غر کړ، د 200 روپو دپاره خرچې دپاره څه ولاړ یئ او د لرګو په بینچونو ناست دي. والله چې د پاکستان افسر سره کار مې نه پیښ یا چرته غریب پکې نښتی نه خدای په راستی که زه پې پوزم سون کوم. پوزه تحصیلدار څه مونږ په پېښور کې تحصیلدار سړی نه ګڼو، داسې د ګډو غوندې ګرځي. تاسو قبایلو له راغلي نه چې ورته میزونه څوک ولا کېړی تحصیلدار څه دا خاصدار دي. زه تحصیلدار ویره شو، تحصیلدار ویره داره شو، پولیټیکل را ویره دله شو، ویر کل یار خالی که پولیټیکل را این خلای ما واخلا چې وام ویره دله شو، ویره دله دا تاسو کړي. غیرتی قوم یې غیرت پیدا کوي، ایمان پیدا کوي، اسلام پیدا کوي. اوږي کاڼي خېټې پورې وتړئ خو د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ. زما په خبره پوهېږئ؟ کاڼي خېټې پورې وتړئ د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ. بل دا چې د خدای نه سیوا دی سر د چا په مخ کې ټیټ کو، دا شرک دی، دا شرک دی. د الله نه سیوا که تا تمه د بنده نه وکړه چې دا عزت دې بنده را کړی، ذلیل کوي به مې دا بنده، دا سړی مسلمان هم نه دی، دا مشرک دی. بزرگان نیکان د هغې خواته به په یو نیت ځې چې د دې خواته چې کینې دا خدای ته نږدې خلق دی، خدای تړي ته رایاد شي. دعا ځان ته مو که هغوی ته مو هغه ته مو وایه چې زه نه یمه نو ما ته دعا کوه. تاسو وخورئ قرآن چې تاسو نه یئ، بجلیګر مولا به چاته ووایي چې خدایه پلانې سړي ته دا نیکي وکړي، زه به یې ووایم نو دعا خو هغه قبلېږي چې پشي شئ او ته خبر هم نه یې چې اوس زه مخامخ درته یم چې خدای دا چې ناست دي اته واړه جنت ته ورکړي او پلانې، نو خدای په دې پوه دی چې خدای دې بې خو باسه دا خلک خوشحاله خدای دپاره دې نه دي. دعا پشي شه چې ته نه یې او دعا وکړه. اخري کې درته وایم چې دا څه نوجوان هلکان یا دا صاحبزاده محمد عمر صاحب پلار بیمار دی، کمزور دی، نه د ګرځېدو دی او نه نظر شته او نه څه شته. دا هلکانو څه د جمرود دي، څه د خیبر دي، څه د لواړګي دي، د دوی ملا مضبوطه کوي او یو تبلیغي نظام جوړ کوي چې په دې ټول خیبر ایجنسۍ کې کلی په کلی ټوله ډله ګرځئ او د خدای د دین دعوت ورکوئ چې داسې لویه جلسۍ ستا په ټوله ایجنسۍ کې انشاءالله زه به هم پکې حاضرېږم بحیثیت ستاسو د عزیز، ځکه چې زه مفریده یم. تاسو پوه شئ ما ایجنسۍ کې څوک بندولی نه شي. اوس راته چا ویلی چې دلته چا ویل چې دی مه راولي، ما ځان دې روغ په کار نه دی. بجلیګر مولا په پاکستان کې څوک بندولی شي؟ سپېږمو کې به دې پړي واچوم او را به دې کاږم. پاکستان کې داسې مور لا نه دی راوړی چې ما منلی. ما د پاکستان حکومت په 40 کاله کې 40 ملت هم نه دی منلی. 40 ملته زه به د پاکستان حکومت په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان حکومت کې قرآن نافذ شي، چې د پاکستان قانون قرآن شوی نه وي، تر هغې پورې چې په ځان د فل رحمان
او د مفتی محمود حکومت هم نه منم چې مې د پلار هم نه منم په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي. پاتې شو دا چې پاکستان دا زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، زمونږ آبا او اجدا پکې خښ دي، پکې پیدا دي. مونږ د پاکستان د نظریې دشمنان نه یو. دوی له نور څه نه وردي، دا مسلم لیگ دی. مسلم لیگ نجریه پاکستان دا جنیجو چې دی دا داسې شی دی که دغه بانس چې دی دله بر څه نه وردي. نجریه پاکستان، نجریه پاکستان. نجریه څه ته وایي؟ خوار چې دا مونږ د نجریه دشمنان یو. نظریه پاکستان قرآن دی، نظریه پاکستان حدیث دی. قرآن او حدیث چې د پاکستان قانون نه وي تر هغې پورې زه د پاکستان حکومت نه منم. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په 10 کاله د ضیاءالحق په حکومت کې که ما د وزیر دفتر لیدلی د خنزیر مخ به مې لیدلی، ځکه چې زه وزیر منم نه. زمونږ د صوبې دا لوی وزیر چې دی ما ته وایي چې دې جولۍ ته وګوره څه خدمت خو وایه. معلومات ته وزیر اعلی منلی نه نو خدمت درته څه ووایه؟ منم دی نه. ویل په ورورولۍ ووایه، مال چې چا سره دې کار نه وي هغه له به د خدمت هم نه پېښېږي. د خدای دې مهربانۍ ته وګوره چې چا سره دې څه کار نه وي هغه ته به دې څه کار هم نه پېښېږي. د تا منم نه. په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي. هغه ورځ د خدای نه غواړو خپل وس به کوو. د حضرت بلال ایمان هم دی تړلی و، قبلې ته شا او نور خاته ته مخ، په هغه تړلو کې رازور کو ځان او خدای ته پاس وکته چې خدای ته ګوره چې نور مخ قبلې ته کولی نه شم، نیت یې ورتړلو مونځ یې. نو مونږ هم په تړلو کې ځان رازور کوو چې خدای دغه چغې په وس کې شته چې تر څو یې والی شو تا دپاره به یې وهو او نتیجه به خدای ته سپارو. واخر دعوانا ان الحمد لله الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه اجمعین. دعاو کې چې الله زموږ په دې بل کې د مل قانون قرآن کې، د مل قانون د جناب محمد رسول الله حدیث کې خدای شرم پردہ مسات. یا الله بچو تم ہدایت د نیکیو کې، خدای روس تباہ و برباد کې، خدای روس تباہ و برباد کې، د روس مرګري تباہ کې، مجاهدین خدای په خپل ارادو کې کامیاب کې. اے الله ته ولا بری ورکې. خدای امریکا تباہ کې، د امریکې مرګري تباہ کې، خدای اسرائیل تباہ کې، د اسرائیل مرګري تباہ کې. یا الله ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکې. خدای د لوړګي او د خیبر ایجنسی مسلمانانو ته خدای توفیق ورکې چې چرته ستا د ګناه اډې دي چې ختمې کی او دغه خلاف جهاد وکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.